او نبی علیه السلام درې ځلې ورته ویل اقرأ، او د نبی علیه السلام جواب دا و چې ما انا بقارئ. او بیا جبریل علیه السلام ورته د سوره اقرأ سوره علق اولني آیاتونه ولوستل. اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا آیاتونه ورته ولوستل چې د الله په نوم باندې ولوله، د الله نوم یاد کو، قرائت ولوله. آغا الله آغا رب چې تیم پیدا کړی او ټول کائنات پیدا کړی. خلق الانسان من علق چې انسان یې د یو ټوکړې د وینې نه پیدا کړی. اقرأ وربک الاکرم، ولوله او ستا رب هغه ډېر د عزت والا دی. الذي علم بالقلم، آغا ذات ته چې تعلیم یې ورکړی دی قلم ته، یا د قلم په ذریعه باندې. علم الانسان ما لم يعلم، انسان ته هغه څه ښودلي چې د انسان ته نه و معلوم. نو نبی علیه السلام ویرېده، کور ته راغی او دا یې فرمایل زملوني زملوني، ما باندې کمبل را واچوئ، ما باندې صادر را واچوئ. خدیجه رضی الله تعالی عنها کمبل ور واچوله، تسلی ورله ورکړه. د الله د طرف نه ته بیا وحی راله او ته وفرمیل یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، ای هغه کسه چې تا کمبلو کې ځان راپاسه، الله ته ودرېږه، نیمه شپه کې ودرېږه، درېیمه حصه کې ودرېږه، اخري حصه کې ودرېږه، الله سره تعلق جوړ کړه. او دا حکم راغی یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. ای هغه کسه چې تا ځان رانغښتی دی په جامو کې او کمبلو کې، فاسره خلک د الله نه ویروه او د خپل رب بړایي او لویي دې خلکو ته بیان او خپل جامې دې پاکې وساته او د فلیتو نه ځان وساته. دا حکم ورته میلاو شو. نبی علیه السلام هغه راووت او د دې خبرې دعوت یې شو چې الله یو دی، څوک ورسره شریک نشته، او زه د الله نبی، زه د الله پیغمبر. ځکه د الله د نبی په رسالت او په نبوت باندې ایمان دا زموږ د ایمان اهم حصه ده. څوک چې د الله وحدانیت مني چې الله یو دی، یعنی د دې خبرې اقرار کوي چې لا اله الا الله، خو ورسره د دې خبرې ایمان نه ساتي چې محمد رسول الله، دا کافر دی، دی مسلمان نشي کېدی. لکه یهود او نصارا، او یهودا مني چې الله شته، او هغوی ورسره دا نه مني چې محمد رسول، یعنې محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله رسول.